مناظر ملت اسلامیہ حضرت مولانا مفتی ندیم محمودی صاحب دامت برکاتہم تا درخواست کوم چې هغې راشي او ستاسو مخې ته خطاب وفرمایي. والصلاة والسلام على أفضل الرسالة وعلى آله وصحبه الذين هم أهل الفضل والعدالة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، مشایخ اعظام او د مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو د علاقې ډیرو غیرتمندو په دین مینو مسلمانانو، یقینا سټیج باندې اکابرین کرام تشریف فرما دي. د هغوی د مخې زما غوندې طالب العلم تر بیان جرأت کول، خبرې کول یقینا محترمو زه ګستاخي ګڼم. محترمو زه دلته یقینا د ویلو دپاره نه یم راغلی، زه د اورېدو دپاره راغلی یم، صرف د شرکت دپاره چې زه څه واورم، د اکابرینو مشرانو سره میلاو شم. قسم بالله د بیان په نیت باندې زه بلکل نه یم راغلی او د دغه اکابرینو د مخې بیان کول، خبرې کول یقینا محترمو زه ګستاخي ګڼم. بهرحال محترمو د الامر فوق الادب په بنیاد باندې دوه درې منټه څو خبرې کوم. محترمو، ختم نبوت د هغه اجماعي عقایدو نه ده چې هغه زموږ د ایمان سره تعلق ساتي. ختم نبوت د ضروریات دین سره تعلق ساتي. ختم نبوت د ضروریات اسلام سره تعلق ساتي. محترمو، د هغه عقیده ده چې د رب العالمین قرآن که کله مونږ کلاو کو، سل آیتونه د رب العالمین په دغه کتاب کې مونږ ته په دغه عقیده باندې ملاویږي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه که مونږ کلاو کو، 200 احادیث متواتره په دغه مسلې باندې گواه دي. محترمو، ما ویل دغه مسلې د عظمت دپاره دومره کافي ده. د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین ټولو نه اولنۍ اجماع د ختم نبوت په عقیده باندې شوې ده. محترمو، دغه مسلې د دغه عقیدې د اهمیت دپاره دومره کافي ده چې ما وی د اسلام څومره جنګونه شوي دي، ما وی هغه ټول که وګورئ 259 صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین هغې کې شهیدانېږي. خو ما وی که د ختم نبوت مسله مونږ وګورو، ما وی صرف جنګ یمامه مونږ وګورو، 1200 صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین شهیدان کېږي چې په هغې کې محترمو اویا بدري صحابه دي. سل هغه صحابه دي چې هغه د قرآن مجید قاریان دي، هغه د قرآن مجید عالمان دي. محترمو، دغه مسلې د اهمیت دپاره دومره کافي ده. مولانا امام ماوی احادیث د نبی علیه صلات وسلام که وګورو، موږ ته احادیثو کې ملاویږي. حضرت حبیب بن زید انصاري رضی الله تعالی مسلمه کذاب د هغه نه تپوس کوي، ورته وایي ته ګواهي ورکړې چې نبی علیه محمد هغه نبي دی. ورته وایي ها زه ګواهي ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم نبي دی. ورته وایي ته ګواهي ورکړې چې زه نبي یم. ورته وایي نه زه کوڼ یم، زه نه اورم، ستا خبره نه اورم. بار بار هغه تپوس کوي، دغه ورته جواب ورکوي. دغه یو یو اندام د بدن کټ کېږي تر دې پورې چې هغه بدن ټوکړې ټوکړې شو. خو د نبي علیه صلات وسلام په ختم نبوت باندې سودابازي ونه کړه. ما تا ته دغه عقیدې اهمیت راوښودو. ما وی زما ستا په تاریخ کې محفوظ دي. محترمو، ما ته که تاریخ راوالو، ابو مسلم خولانی رضی الله رحمه الله یو مشهور بزرگ تابعی تیر شوی دی، اسود انسی، هغه ورته ورغورځوي، خو هغه ورته ورتلو ته تیارېږي، خو د نبي علیه صلات وسلام په ختم نبوت باندې سودابازي نه کوي. د دغه عقیدې اهمیت
اهمیت ما ته راخی. ما محترمو امام المحدثین مولانا انور شاه کشمیری صاحب نور الله مرقده هغه بهاولپور عدالت ته راځي. کله چې الته خبره وشوه هغه ځای کې مولانا انور شاه کشمیری صاحب نور الله مرقده د لکونو علما او طلبه او مسلمانانو اجتماع هغه کې مولانا کشمیری صاحب رحم الله یو خبره کوي. ویل ما وی زه خالص په دې خاطر بهاولپور ته راغلی وم. ما وی ها کېدای شي چې زما د نجات دپاره همدغه عمر کافي شي. ما وی نور څه عمل را سره نشته دی. بهاولپور ته به دغه بوډاوالي کې د دې لپاره راغلی وم. ما وی چې زما د نجات دپاره به دغه کافي شي. یو شاګرد دی مولانا عبدالقدیر صاحب په جلسګاه کې پاسېږي ورته وایي حضرت تاسو هم جنتیان نه یئ ستاسو سره هم بل څه نشته دی. یقین چې تاسو جنتیان نه یئ دنیا کې بل موږ ته جنتي په نظر نه راځي. مولانا کشمیری صاحب رحم الله ورته جواب ورکوي ورته وایي हाँ अगर अनवर शाह कश्मीरी ख़त्म नबूवत का काम न करे तो उससे गले का कुत्ता भी बेहतर है. मैं मुहतरम दगा मसला जमास्ता अकाबरीन देवबंद دغه لپاره محترمو جیلونو ته لاړه. زما ستا اکابرینو خپلې بیبیانې کونډې کړې وې. زما ستا اکابرینو خپل بچي هغه یتیمان پرېښي وو. زما ستا اکابرین جیلونو ته تللي وو. مولانا امام شریعت مولانا سید عطاالله شاه بخاري صاحب رحم الله شیخ صاحب مخکې وفرمیل د هغه نیمه زندګي په جیلونو کې تېرېږي خو د نبي علیه صلات وسلام د ختم نبوت دفاع کوي. دغه عقیدې د دفاع لپاره خپل نیم ژوند هغه په جیلونو کې تېروي. نیم ژوند د الله د دین دپاره کلي په کلي علاقه په علاقه باندې ګرځېږي. خلک د دغه فتنې نه خبردار کوي. د دغه دجال او کذاب نه خلک خبردار کوي. د دغه کفر نه خلکو ته د بچ کېدو تلقین کوي. مولانا سید عطاالله شاه بخاري صاحب رحم الله په جیل کې شاجي صاحب ته سزا اورول شوې ده. ټوله شپه به شاجي صاحب هغه میچنه تاوهي. د شپې د جیل یو افسر راځي هغه ګوري شاجي صاحب څه کوي. هغه چې کله راغی شاجي صاحب سره قرآن ورسره دی د قرآن تلاوت کوي. هغه په خپله باندې تاویږي. د جیل افسر ته تپوس کوي ورته وایي حضرت یہ کیا ہے. هغه ورته جواب ورکوي हाँ हाँ मैं उसका काम करता हूँ वो मेरा काम करता है. जरा अगर ख़त्म नबूवत खिदमत को रब्बुल आलमीन जमा तौल कारून पूरा कई. मैं मुहतरम हाँ हाँ मैं मुहतरम امام اهل سنت شیخ سربراز خان صاحب درس منور الله مرقده درس کې فرمایل بل چې کله مونږ په جیل کې د ختم نبوت په تحریک کې مونږ په جیل کې بل جیل سوپرډنټ یو خبره وکړه. بل دلته په جیل کې مونږ یو خبره ډیره عجیبه ولیده. دلته تاسو څومره دیوبندي علماو مونږ دلته راوسته تاسو هم پاستر دلته ځوړن کړئ. د بجلی کرنټونه هم درته درکړه. هر قسمه سزاګانې هم درته درکړئ. ستاسو په ژبه باندې یو اواز د قادیاني د کفر ناره وه د قادیاني د ارتداد چغه وه. شیخ سربراز خان صاحب درس منور الله مرقده فرمای دغلته مونږ ته سزاګانې د بجلی کرنټونه هلته قسمه سزاګانې وې. زما ستا اکابرینو هغه برداشت کړي خو ختم نبوت عقیدې دفاع یې کړې ده. هغه عقیده محترمو ما ورته د هغې اهمیت ښکاره کړی دی. محترمو د اسمبلۍ اخري اجلاس کې مفکر اسلام مولانا مفتی محمود صاحب منور الله مرقده اسمبلۍ کې دننه وکالت کوي. بهر مولانا سید یوسف بن نور رحم الله هغه بار د مسلمانانو قیادت کوي. مولانا سید یوسف بن نور رحم الله الله ته سر به سجده لري هغه الله سره آهوزاري کوي. دننه مفتی محمود رحم الله اسمبلۍ کې دننه لګیا بحث کوي. مفتی محمود رحم الله فرمایي چونکې بدن مې ستړی شوی یو وخت هغه راغی چې په ما باندې خوب کیفیات طاری شو. ویل ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی په خوب کې راځي ما ته وایي مفتی محمود زر پاسېږه هسې نه د اسمبلۍ اجلاس معطل نشي. ما ته وایي زر پاسېږه ما ته زما د عزت صادر را په سر کا. مفتی محمود رحم الله فرمایي کله چې را بیدار شوم بدن باندې مې یری کیفیات ویل کله چې هغه بیدار شوم ویل ما قادیاني کتاب را واغستو هغه ټول اسمبلۍ ارکان مې مخاطب کړه. ما ورته تاسو د دجال کذاب نبی منئ. ما ته ویل نه مونږ نبی نه منو. ویل ما ورته ویل چې دی خو تاسو ته کنځلي کوي. دی خو وایي څوک چې ما نبی نه مني هغه کنجرو ښځو اولاد دی هغه زناکارو ښځو اولاد دی. مفتی محمود رحم الله فرمایي اسمبلۍ اجلاس هم تر هغه وخته پورې ختمېدو ته پرې نه ښولو تر څو پورې چې دغه دجال او کذاب د اسمبلۍ نه کافر اقلیت منظور کړی رو. مفتی محمود رحم الله فرمایي اسمبلۍ ته چې کله رالمه زړه به مې خفه و پریشانه به و. ما وی هلته مې قال الله قال الرسول ویله. امام اعظم ابو حنیفه رحم الله دا فرمایي امام شافعي دا فرمایي امام مالک رحم الله دا فرمایي امام احمد ابن حنبل رحم الله دا فرمایي. دلته چې رالو د زنده‌باد مرده‌باد چغې لګو. ویل همیشه به مې په زړه کې سوچ او سودا به وه. ویل کله چې د قادیانۍ نه دغه ملعون کافر اقلیت منظور شو ویل نبي علیه صلات وسلام په خوب کې راځي
ما ته مفتي محموده قاسم العلوم کې ناسوې قال الله قال الرسول دی ویل خو زما د عزت دفاع نن چې اسمبلی ته راغلی تا وکړه مفتي صاحب رحمه الله فرمایي که دې نه پس مې زړه مطمئن شو بهرحال محترمو د ختم نبوت عقیدې دفاع زمونږ اکابرینو په خپلو وینو سره کړې ده زمونږ اکابرینو خپلې بیبیانې هغه کونډې کړې وې خپل بچي یتیمان کړي وو خپل بچو جنازې پرېښې هغوی په جیلونو کې د پلار جنازې بهر حاضر وې خو ختم نبوت د عقیدې حفاظت یې کړی دی زما ستا د اکابرو ژوند او زندګي زما ستا د اکابرین علمای دیوبند ژوند هغه زما ستا لپاره سبق دی چې موږ هم انشاءالله العزیز د دغه زندیق قادیاني ملعون او د ده د پیروکارانو خلاف د خپل اکابرینو په نقش قدم بزو او د ختم نبوت د عقیدې دفاع به کوو که به که نه انشاءالله الله دې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا